بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو ورونو، مونږه یو ابتدا کړې وه د دې نه وړاندې چې کم کمزورې بېوسه ماشومان وي، نو هغې دپاره مونږه څو ملګري خپلو کې ګیدرینګ وکړو او د هغې دپاره چې کوم دی سلا مشوره وکړو، هغې دپاره د جهیز بندوبست وکړو چې کوم بېوسه وي، لاچاره وي، کمزوري وي. نو په دغه سلسله کې مونږ د دې نه وړاندې چې کوم دی نو یو کوشش کړو، الله پاک چې کوم دی د ملګرو په توسط سره هغه مونږ هغې کې کامیاب شو. اوس داسې چې کوم دی یو بله بېوسه ماشومه ده، د هغې لپاره بیا موږ هغه ملګرو سره چې کوم دی رابطې وکړلې. الحمدلله له ملګرو د خدای پاک ډېر زیات عزت وکړي، احترام دې وکړي چې هغې موږ سره چې کوم دی پوره کومک وکړو او موږ بیا چې کوم دی یو ماشومې دپاره د جهیز بندوبست وکړو. او ستاسو د وړاندې دي د ویډیو کولو مقصد دا دی چې لکه موږ ګوره هر یو ملګري چې لږ غونته کوم سټرګل وکړي، لږه غونته کوم خواري مو وکړي، لږ شانتې کوشش مو وکړي، نو په دې دنیا کې زما په خیال باندې یو کار هم ناممکنه نه دی. مونږ په خپله سطح باندې دلته کې خپلو ملګرو کې مونږ دا شی شروع کړی دی او الحمدلله چې کوم دی هغه کامیابۍ طرف ته روان دی. دا دویمه درېیمه ماشومه ده چې هغې لپاره مونږ چې کوم دی لکه د جهیز بندوبست کوو او هغه الحمدلله د دې ملګرو د خدای پاک ډېر زیات عزت وکړي چې د هغوی په تور باندې هغه چې کوم دی هغه کامیاب شي او مونږ چې کوم دی هغه جهیز بندوبست په ښه طریقه باندې وکړو. تاسو ته زما دا خواست دی چې کوم ځای کې بېوسه خلک وي، کمزوري وي، د هغوی ماشومانو د جهیز خبره وي، د هغوی دپاره چې کوم دی لکه د علاج معالجې بعضې بیماران داسې وي چې د پیسو د نشوالي د وجې هغوی چې کوم دی دغه نشي کولی، علاج نشي کولی. نو تاسو دغه خلک ګورئ او په خپله سطح باندې تاسو یو کوشش کوئ. زه ډېر کمزوری سړی یم او مونږ چې کوم دی یو کوشش کوو، خدای پاک راله کامیابي راکړي. زما په خیال باندې دا ټول خلک زما نه بهتر دي، لکه که لږ غونته کې کوشش وکړي. نو زما په دې کې ما سره چې کومو کسانو مرسته کړې ده، کومو کسانو ما سره ملګرتیا کړې ده، زه ډېر زیات شکرګزار یم، ډېر ستاینه کوم او چې داسې سوچ لري د دې خپل قام دپاره، د دې خپل ولس دپاره، د دې خپل کمزورو خلکو دپاره. نو زه وایم چې الله دې ولې چې کوم دی بدلې ورکړي. زما په خیال باندې زمونږ دپاره ټوله غټه خبره دغه ده چې د دغه کمزورو خلکو د ژبې نه مونږ دپاره چې کوم دی نو دعا وخېږي، د دوی د خولې نه چې کوم دی موږ دپاره دعا وخېږي. زما په خیال د دغه نه به غټه خبره بله نه وي. د دعا ګټلو دپاره، د ثواب ګټلو دپاره هر ملګری دې راوړاندې شي. څنګه چې مونږ یو شروعات وکړل او خدای پاک چې کوم دی بس مددګار الله وي، خدای پاک چې کوم دی په خپله باندې مددګار کېږي او الله پاک چې کوم دی هغه کار سمې لبوځي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې لکه مثال خبره داسې بېوسه لاچاره خلک وي، د هغوی دپاره د علاج معالجه خبره وي، د هغوی د ماشومانو دپاره د جهیز خبره وي، د مدرسې د کتابونو وغیره داخلو خبره وي، د سکول کالج خبره وي، چې کوم داسې وي چې بېوسه وي او هغوی چې کوم دی لکه وس نه لري او شوق وي لکه د تعلیم، نو هغوی دپاره تاسو مددګار شئ. کوم داسې بېوسه وي چې هغوی ودونو کې چې کوم ورته مشکلات وي د پیسو د نشوالي د وجه یا علاج معالجې دپاره څه ضرورت وي، نو کوشش وکړئ. زما به دا خواست وي د خپل پښتون ولس ته، د خپلو وروڼو ته، د خپلو ملګرو ته چې تاسو کوشش شروع کړئ د نن نه. مونږ څو میاشتې مخکې یو کوشش شروع کړی، الله پاک چې کوم دی لکه مثال خبره زموږ مدد کوي. نو تاسو هم چې کوم دی نو کوشش وکړئ. زما په خیال باندې به په دې سره به په دې معاشره کې یو ښکلا پیدا شي، یو ورورولي به پیدا شي، همدردي به پیدا شي، ملګرتیا به پیدا شي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې لکه مثال خبره د نن نه شروعات وکړئ. زما ټولو وروڼو ته دا خواست دی چې د نن نه تاسو شروعات وکړئ. څنګه چې موږ شروعات کړو الله پاک هم مدد کوي، دغه شانتې تاسو هم شروعات وکړئ، خدای پاک به ستاسو مدد کوي انشاءالله.